السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور عطا خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته درښیو چې څرنګه تاسو د تصویر بیکګراوند بدلولی شئ او هغه هم په یو کلیک باندې. یعنې چې تاسو پر خپل تصویر باندې یو کلیک وکړئ، ستاسو د تصویر شاتنی حصه بیکګراوند چې کوم دی هغه بدل سي. نو د ویډیو شروع کېدلو له مخه که چیرې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل خاورین وایس نه دی سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب سره د غنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ، ځکه چې زموږ نورې هم خوندورې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره راځي. او ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره هم شیر کړئ. په لایک باندې ستاسو هیڅ نه کېږي بلکې زموږ حوصله افزایي کېږي. نو راځئ چې ویډیو وګورو. نو ملګرو، تر ټولو مخکې به تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور خلاص کړئ. له پلی سټوره به یو اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ، د هغه په مدد باندې به تاسو خپل تصویر بیکګراوند بدلوئ. دا د اوس ما پلی سټور خلاص کړ. دلته به په سرچ بار کې تاسو ولیکئ ریموو بی جی. اوس دا د زه په دې کې لیکم ریموو بی جی. دا د ریموو بی جی لیکل شوی دی. دا به زه دلته سرچ کوم چې دا اپلیکیشن به زه ډاونلوډ کړم. دا تر اوسه پورې ما نه دی ډاونلوډ کړی. اوس به زه ډاونلوډ کړم. د دې انسټالیشن چې کوم دی هغه ډېر زر کېږي، ډېر زر د انسټالیږي په موبایل کې. نو له هغه بعد به بیا زه تاسو ته در وښیم چې څرنګه تاسو په دې کې د خپل تصویر بیکګراوند بدلولی شئ. نو ملګرو، دا اوس زما په موبایل کې انسټال سو. اوس به زه اوپن کوم. نو دا د اوس پر اوپن باندې ما کلیک وکړلو. له دې بعد به تاسو ووینئ چې د خلاص سي. نو د دې به دا انټرفیس تاسو ته راوړي. له دې څخه بعد ملګرو تاسو ګورئ چې دلته د لیکلي دي اپلوډ ایمیج. نو پر د اپلوډ ایمیج باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، ستاسو د ګلري څخه یا ستاسو د موبایل چې کوم دغه دی د هغه څخه به تصویر راپورته شي. اوس ګورئ دلته زه پر ګلري باندې کلیک کوم. نو دلته تصویران ماته راواړول زما د موبایل. اوس به زه پر یو تصویر باندې کلیک وکړم. تاسو به ووینئ چې دغه بیکګراوند څونه زر زه بدلوم. اوس پر یو تصویر ما کلیک وکړی. هغه تصویر چې تاسو وینئ د دې بیکګراوند په یو سیکنډ کې بدل شولی. نو داسې اوس زه سیو کوم. د ډاونلوډ باندې به کلیک وکړم. دا به بغیر بیکګراونډه دلته زه سیو کړم. اوس به زه تاسو ته بل تصویر هم در ښکاره کړم. دا ګوره دا په ګلري کې دا تصویر اوس ما سیو کړی. دا بالکل ساده سو، بیکګراوند یې ختم سو. دغه رنګه تاسو هر څو تصویران چې دي هغه کاټولی شئ. خو د دې چې دی د میاشتې تاته 50 تصویره درکوي فري. له هغه څخه بعد چې کوم دی بیا د ده پر تصویر باندې خپل دی اماونټ چې دی هغه دی کاټوي، خپلې پیسې دی غواړي. اوس زه بل تصویر پر دې باندې اپلوډ کوم. تاسو به ووینئ چې هغه څونه زر کاټوي چې هر څو کمزوری تصویر وي نو هغه تصویر دی کاټولی شي، ډېر زر یې کاټوي. اوس زه یو بل تصویر پر دې باندې اپلوډ کوم. دا د یو ساده تصویر دی. تاسو به ووینئ چې دا تصویر کټایي به ډېره سخته وي، لیکن ډېر زر به دی ډېر اسانه کاټ کړي. دا تصویر ما اوس پر اپلوډ کړی. اوس ګوره د دې بیکګراوند یې څونه صفا ختم کړی. بالکل اوس دا رنګه هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ او د دې بیکګراوند هم بدلولی شئ. اوس دا ما ساده چې کوم دی هغه ډاونلوډ کړی. له دې بعد زه کوشش کوم د دې بیکګراوند بدلوم. اوس به تاسو دا هم در وښیم د دې بیکګراوند څنګه بدلیږي. دا بالا ایډیټ لیکلی دی. پر دغه ایډیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته لاندې در ښکاره کړی چې په مختلف قسم بیکګراوندو کې چې کوم دی دا تصویر تاسو ډاونلوډولی شئ. په هغه کې چې بلر هم شته، ساده هم شته. دا ګوره فل بلر، کم بلر، هر څو چې ته بلر کوې هغه تصویر بلر کولی هم شئ او ساده یې هم ډاونلوډولی شئ. او بیکګراوند چې هر قسم بیکګراوند ته غواړې هغه رنګه بیکګراوندونه چې کوم دي دلې موجوده دي. د خپل تصویر بیکګراوند په یو کلیک سره بدلولی شئ. دا تصویر ته اوس تاسو وګورئ ما څو بیکګراوند ور بدل کړل. دا رنګه تاسو خپل تصویر ته ډېر ښایسته بیکګراوندونه ورکولی شئ په دې ایپ کې. نو ملګرو، کومه ویډیو خوښه شوې نو ویډیو لایک کړئ. پر لایک باندې ستاسو هېڅ خرچه هم نه راځي، صرف زموږ حوصله افزایي پر کېږي. د نورو ښو ویډیو دپاره زموږ چینل خاورین وایس در سره سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب سره د غنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ، ځکه چې زموږ نورې هم ویډیو تاسو ته پر ټایم باندې حاصلیږي. نور موږ ته راکړئ اجازت. نور مې پر خدای سپارم. د الله په امان.